د قربانۍ د څاروي د څو ورځو نه مخکې ساتل او د هغه پالل دا بهتر دي او ثواب دی پکې. دارنګې د قربانۍ د څاروي ویښته کټ کول یا د هغه فیل وشل دا جائز نه دي. او که داسې چا وکړو د هغه ویښته کټ کړو یا یې پی ولوشل نو د هغې ویښتو د هغې فیو چې کوم قیمت دی د هغې صدقه کول دا واجب دي. نو په کار خو دا ده چې سړی د قربانۍ څاروی د مخکې نه والي چې په خپله لږې خصمانه وکړي لږې وساتي. بعضې خلک وایي زه به د اختر په شپه باندې څاروی واخلم چې لږ ارزان راته پرېوځي. څومره ارزان درته پرېوځي؟ خو 1000 روپۍ به درته ارزان پرېوځي که نه. نو د دې نه مخکې واله چې په خپل لاس باندې د هغه خصمانه وکړي وی ساتي په دې کې ثواب دی. دویم دا د قربانۍ نه مخکې چوړکۍ ښه تېره کول دا پکار دي. او یو څاروی د بل څاروي په مخ کې نه ذبحه کول. کله چې څاروی حلالوي د هغې نه مخکې چاړه ښه تېره که حدیث مبارک کې راځي. او دغرنګې یو څاروی د بل څاروي په مخ کې باندې مه حلالوه. دارنګې چې کله څاروی دې حلالو او د هغې دپاره دې راتاوو نو کوشش وکړه چې دا د مخکې نه څاروی ته مخ په قبله باندې راتاو. د مخکې نه څاروی مخ په قبله باندې راتاو شي او حلالې کړي. خو که چېرته څاروی مخ په قبله راتاو نه شو زموږ د خلکو دومره تجربه نه وي څاروی ترې وران راتاو شو نو بیا پس د څاروي د راپرځولو د راتاوولو نه د هغه په ځمکه باندې مه راکاږه چې لکه زور کوې راوکاږئ قبلې ته یې مخ کوئ. اوس چې څنګه راپرېوتی دغه شانتې حلال کا. بیا څاروي ته تکلیف مه ورکوه چې دی راکاږي او مخ وله قبلې ته کوي. دارنګې چې کله څاروی دا دې حلال کو نو چې کله ښه یخ شي او خپېټه کول پرېږدي یخ شو پس د هغې نه دې سرمن وباسه. په سرمن وباسلو کې به تلوار نه کوي تر څو پورې چې څاروی یخ شوی لږ نه وي ساتې پوره وتی نه وي. دارنګې د قربانۍ څاروی دا په خپله ذبحه کول بهتر دی ثواب دی پکې. ستا قرباني د ښه داره چې په خپله باندې خپله قرباني حلاله کړې په دې کې ډېر زیات ثواب دی. ها که په خپله په حلاله باندې نه پوهېدلې نو بل څوک دې ذبحه وکړي خو چې ته ورته حاضر یې بیا په خپله باندې حاضري دا ضرور پکار ده. دغرنګې د قربانۍ نیت دا په زړه سره کافي دی. په زړه سره بس د قربانۍ نیت دغه وکړه څه په خولې ویلو الفاظو ته ضرورت نشته دی. او د الله د حلالولو په وخت کې بسم الله الله اکبر دا وایه. دارنګې چې عذر نه وي یو خو دا چې عذر وي انسان ته نو د قربانۍ څاروی به په ښي لاس باندې حلالوي. دا سنت طریقه ده. په ښي لاس باندې ذبحه کول دا سنت طریقه ده. چې کله چوړکۍ دې په لاس کې راواغسته او څاروی دې حلالو اول خو به د چوړکۍ ښه تېره کړي نو بیا ووایه بسم الله الله اکبر دا به ووایي او د څاروي مرۍ به پرې کړي. د څاروي 4 رګونه پرې کول دا پکار دي. یو د سا رګ دی او یو د خوراک رګ دی او 2 ودجان د وینې 2 غټ رګونه دي نو دا پرې کول پکار دي. په دې کې کو نیم پرې شو نیم پاتې شو دغه څاروی حلال نه دی. یا لږ پرې شو زیات پاتې شو بیا هم څاروی حلال نه دی. کو ډېر پرې شو یو پاتې شو نو بیا دغه څاروی څه دی حلال دی ذبحه یې شوې ده. دارنګې قصاب لا د حلالې په بدله کې یا د څاروي د ټک ټوک کولو په بدله کې د قربانۍ غوښه او دغه رنګ سرمن نشي ورکولی. د دې نه علاوه نورې پیسې به ورله ورکړي. د قربانۍ چې کله ته ذبحه کوي نو سنت طریقه دا ده چې دا دعا ووایي بسم الله الله اکبر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بسم الله الله أكبر. الڅاروی حلال او چې کله څاروی دې حلال کو د هغې نه پس دا دعا ویل سنت طریقه ده اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم
وخليلك ابراهيم عليه الصلاه والسلام. الله دا قرباني زمانه قبول کا څنګه چې د نبی عليه الصلاه والسلام نه قبول کړی و او څنګه چې د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه قبول کړی و. الله دا قرباني زمانه قبول کړي. عربی الفاظ دې زده کړو ډیره خدای کو دا نه درته په پښتو کې و الله دا قرباني را نه قبول کړه. چې کله قرباني وشوله بیا د قرباني د ساروي غوښه نو کو په کم ساروي کې ډیر کسان حصہ دار او ګڼ کسانو نو اول به غوښه تلای غوښه به د تون نه خامخا وباسئ دې دپاره چې د تمامو شرکاو حصې بالکل برابر شي کمې زیاتې پکې را نه شي. اول به حصې د تون نه وباسئ بیا یو تن ته ووایي ته اخوا مخکې دا د چا او دا د چا او دا د چا خو ړومبې پکې تول کوئ. چې کله د غوښه په حصه کې ورسېده نو بیا به دا خپله حصه درې حصې کې دا خپله غوښه به درې حصې کې یوه حصه د خپل اهل و عیال دپاره کېده او درېمه حصه چې ده دا فقیرانو ته ورکړه غریبانانو ته او درېمه حصه خپلو خپلوانو ته ورکړه. دا مستحب طریقه ده. خو که یو سړی عیالدار دی او کور یې ډېر دی هغې ته په کال کې چېرته غوښه نه میلاویږي نو که ټوله غوښه د ځان له کېښوده هم جایز دی. خو مستحب طریقه دا ده چې په درې حصو کې تقسیم کړی شي د قربانۍ غوښه. نو په دغې طریقه باندې بیا د خپلې غوښې تقسیم وکړي. ځان له به دې پرېږدي خپلو خپلوانو له به ورکړي مسکینانو له به ورکړي. ها که کچه غوښه ورکړی او که پخه غوښه ورکړی که غوښه دې پخه کړه او داسې کچه دې ور نه کړه غوښه دې پخه کړه نو هغې له مسکینان راټول کړه هغه پرې وخوروه. ښه د قربانۍ غوښه دا غیر مسلم له هم ته ورکولی شي. یو سړی مسلمان نه دی په ګاونډ کې د هندو پاتې کېږي بل څه کافر پاتې کېږي هغه د قربانۍ غوښه ته ورکولی شي. خو قرباني دې په صحیح نیت کړي و او نیت دې خالص و په دې دوران کې د په کور کې یا خیرات جوړ شو یا واده جوړ شو نو دا غوښه په هغې کې هم پخولی شي. خو شرط دا دی چې قرباني دې د هغې په نیت نه کړي ښه د قربانۍ نیت دې صحیح و. دغرنګې بیا د قربانۍ د څاروي څرمن چې ده نو په خپل استعمال کې راوستی شي. خو که دا دې خرڅه کړه که نه نو د دې حکم بیا په شان کې د زکات دا پیسې بیا ته په خپله نشي استعمالولی. دا پیسې به بیا مسکین ته فقیر ته غریب ته ورکولی شي. دغرنګې هغې مدرسو ته هم ورکولی شي چې کومه مدرسه کې طالبان پاتې کېږي چې هغې دا پیسې د هغې په لنګر کې ولګوي بلکې دغه بهتر مصرف دی چې مدرسو ته ورکړی شي. دغرنګې د قربانۍ د څاروي پړې او تیر سرې دا هم صدقه کول مستحب دي چې یو غریب ته یې ورکړي او که خرڅ دې کړو نو د هغې قیمت په صدقه کې او که ځان ته دې پرېښودو نو بیا هم بهتر دا دی چې د هغې مناسب پیسې ته په صدقه کې ورکړي. دا د قربانۍ متعلق یو څو اهمې مسلې وي دا مې درته بیان کړي. داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعیاګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. والسلام ډېره مننه.